سلامونه کتونکو زهیر یوسف زی د عارفای ډیجیټل ټي په شیشه د پروګرام پښتو ټایم سره ستاسو په درانه خدمت کې حاضر یم. خوږو کتونکو نن در سره د بلوچستان د نوم او تاریخ په اړه د بلوچستان د پوز د ډیر لوړ شخصیت ښاغلي بریګیډیر ریټایر آغا احمد ګل د انټرویو د بلې مهمه برخې خلاصه د بلوچستان د نوم په اړه ښاغلي د انګریزي لیکل شوی تاریخ حواله ورکړه او ویل چې دلته خو پښتانه اوسېدل او کو انګریزانو د پښتنو په سیمه یعنی جنوبي افغانستان قبضه کوله نو پکار خدا وا چې بل سنومي ورلا شو دی وي د دې باوجود برټش بلوچستان نوم کې شو دو شاغلی زیاته کړه چې لارډ کچنر او جنرال کچنل سند فتح کړو دوی د جیکب آباد پورې د سند برخه واخیسته او سیمه د بلوچستان نه هم واخیسته مری او بوکټي سیمه د نن نه 2.5 کاله مخکې د احمد شاه ابدالي په زمانه کې میر نصیر ته ورکړې شوې وه خو دا غریزه سیمه وه خان اف قلات کوم چې وروستو راغلی و د هغه سره داسې وسایل نه وو چې هغوی قابو کړی وی مری او بوکټي دواړه د احمد شاه ابدالي په زمانه کې د افغانستان برخه وه رابرټ سینډیمنټ هم بې د جنګ و جدل نه صرف په خبرو اترو دوی قابو کړي وو د رابرټ سینډیمنټ په وخت کې هیڅ قسمه جګړه نه د بوکټي په سیمه کې او نه د مری په سیمه کې سوې وه دوی د انګریزانو دومره ښه وفادار وو چې دوی ته سینډیمنټ ووی چې جوب سیمه چې په هغه وخت کې د افغانستان برخه وه دا پکې هم د دې سره شامل کړی په جوب کې چې د خبرو اترو دپاره کوم وفد لیږلی شوی و هغه مری و او رابرټ سینډیمنټ په هغه وخت کې د ډیره غازي خان ډیپټي کمشنر و بې د سپوز نه په دوی پسې راغلی و او پښتنو ویل چې موږ په خوشحالۍ ستاسې سره یو کیږو او دا سیمه د برټش بلوچستان برخه جوړه سوه په 1893 کې د نومبر په میاشت کې سینډیمنټ او عبدالرحمن سره سیمایزه خلکو هم لاسلیکونه وکړل دارنګې دا دو بلوچستانه جوړ شو یو برټش بلوچستان بل قلاتی بلوچستان रॉबर्ट सैंडेमन ने इनको भी काबू कर लिया और बातचीत से कोई लड़ाई नहीं हुई रॉबर्ट सैंडेमन के ज़माने में ना कोई बुकटी इलाके कोई लड़ाई हुई ना कोई मरियों के इलाके में लड़ाई हुई और ये बड़े वफादार उनके अंग्रेज़ों के थे इतने वफादार थे कि जब रॉबर्ट सैंडेमन ने कहा कि चलो चलते हैं अभी ये योब का इलाका जो है इसको भी शामिल करते हैं योब अफगानिस्तान था तो योब में निगोसिएशन करने के लिए जो डेलीगेशन गया वो मरी थे और रॉबर्ट सैंडेमन जो उस वक्त डिप्टी कमिश्नर था डेरा गाजी खान का वो उनके पीछे आ रहा था फौज नहीं ला रहा था सुलह सफाई से मरियों ने कहा ये बहुत अच्छे लोग हैं अमन लाते हैं सेहत ठीक होती लड़ाई झगड़े ख़त्म करते तो हमारे पठान भाइयों ने जो फोर्ट सैंडेमन आज कहलाता है वो इलाका उन्होंने सुलह सफाई से कहा ठीक है हम तुम्हारे साथ शामिल हैं شاغلی زیاته کړه چې په 1940 کې چې کله پاکستان جوړ شو خان اف قلات میر احمد خان کوم چې د قائد اعظم نه ډېر خبرو او سلور 25 کاله د قائد اعظم لیګل صلاحکار هم پاتې شوی خان صاحب قائد اعظم ته ووی چې تاسو موږ بیل او آزاد کړئ قائد اعظم ووی چې تاسو خو د انګریزانو ښه تابعدار یې نو دا خو هم اوس د انګریزانو قانون دی تاسو به خامخا منئ او زموږ سره به شاملیږئ خان صاحب د دې نه پس د اتحاد غوښتنه وکړه خو قائد اعظم ونه منله او دارنګې خان اف قلات په مارچ 1948 کې لاسلیک وکړ ښاغلي زیاته کړه چې هغه خلک چې دا ګڼي چې قلاتی بلوچستان د پوز په زور اخیستی شوی دی نو کله چې د لاسلیک په وخت قائد اعظم خان اف قلات ته وویل چې ته د پاکستان د آئین جوړېدو پورې د قلاتی بلوچستان خپل مشري په خپل ځای روانه وساته او برټش بلوچستان به بیل په خپله طریقه چلیږي نو خان اف قلات په دې راضي سو او د 1955 پورې دا سلسله روانه وه او خان اف قلات خپل ریپورټونه په زړه طریقه د پاکستان گورنر جنرال ته ورکول نوموړي زیاته کړه چې که چېرته دا پوز په زور اخیستی وی نو خان اف قلات به دومره وخت په خپل زوړ منصب نه وی پاتې سوی په دغه وخت کې سند او سرحد کې آئین و او بلوچستان کې نه و چې دارالخلافه لاهور وه ښاغلي وړاندې وویل چې موجوده بلوچستان صوبه په 1980 کې جوړه شوې ده
په 23 مارچ 1956 کې آئین لاګو سو. مسله دا وه چې دا صوبې چرته یو ځای نه وې پاتې سوې. هم دغه صورتحال د منګالو هغوی ته هم نه وه پته چې صوبې څنګه مخ په وړاندې بوتلل کیږي. د دې آئین د لاګو کېدو نه 2 کاله پس په ډاکه کې د قومي اسمبلی ډپټي سپیکر په خبرو کې سره وران سو او په کرسو دومره ووهلی سو چې مړ سو. په دغه وخت کې د پاکستان صدر سکندر مرزا ماشاء الله ولګوله. अब यहाँ मैं उन बलोच भाइयों को मुखातिब करता हूँ जो कहते हैं कि कलाती बलोचिस्तान फौज के जोर से लिया गया था. 1948 में कायद आज़म साहब ने उनको कहा कि इसका नाम चेंज कर देते हैं, बजाय कलाती बलोचिस्तान के इसका नाम रख देते हैं बलोचिस्तान स्टेट्स यूनियन, और आप बदस्तूर खानफ कलात रहें, क्योंकि पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है तो हमें नहीं समझ आती. देखें, सिंध में कॉन्स्टिट्यूशन था, प्रोविंशियल गवर्नमेंट भी थी, अंग्रेज छोड़ गया था, पंजाब में था, फ्रंटियर में था. अगर नहीं था तो कलाती बलोचिस्तान में नहीं था, और ब्रिटिश बलोचिस्तान डायरेक्टली अंडर वाइसरॉय था. AGG होता था, एजेंट टू द गवर्नर जनरल, वो डायरेक्ट रिपोर्ट करता था दिल्ली को. कायद आज़म साहब ने कहा क्वेटा ब्रिटिश बलोचिस्तान वैसे ही रहेगा, उसका नाम भी ब्रिटिश बलोचिस्तान रहेगा, और आपका नाम हम थोड़ा चेंज कर रहे हैं. जिस दिन कॉन्स्टिट्यूशन आया उस दिन आप स्टेप असाइड हो जाना, फिर हम देखेंगे कॉन्स्टिट्यूशन कहता है. कायद आज़म साहब को बिल्कुल इल्म नहीं होगा कि हम 8 साल ले लेंगे कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में. 1955 के आखिर में काम शुरू हो गया था. खानफ कलात ने एब्डिकेट कर दिया और इसका नाम दे दिया गया कलात डिवीजन, और जो ब्रिटिश बलोचिस्तान था उसका नाम दे दिया गया क्वेटा डिवीजन, और ये वेस्ट पाकिस्तान बन गया सूबा जिसका कैपिटल था लाहौर. मैं इनको ये कहता हूँ, अगर पाकिस्तान ने फौज कशी की होती तो कायद आज़म साहब कैसे उन्हें कहते कि आप खानफ कलात रहेंगे. और कायद आज़म के बाद 5 और आए हैं एजेंट टू गवर्नर जनरल, जो क्वेटा में बैठते थे. वो वही काम करते थे जो अंग्रेज एजेंट टू गवर्नर जनरल करता था, जिसका मतलब ये है कि खानफ कलात उनको रिपोर्ट करते थे. जो सीरियस चीज़ें होती थी वो उनकी कंकरेंस से होती थी. अब चैनल ये था कि गवर्नर जनरल तो वही था, एक्सेप्ट कि वो पहले अंग्रेज गवर्नर जनरल था. अब पाकिस्तानी गवर्नर जनरल कायद आज़म साहब के बाद भी जो गवर्नर जनरल आते रहे हैं, किसी ने उनको नहीं हटाया. तो अगर फौज ने हमला किया होता तो ये इस किस्म की चीज़ हो सकती थी. ठीक बात है. खगू कतुनको दलताखलो यो कुछ नए ब्रेक او له بریک پس بیا ستاسې په درانه خدمت کې حاضرېږو.